نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. الحمدللہ من مسلمانانیو الله پاک جل جلاله مونږ ته د دنیوي او جسمانی نعمتونو سره سره اخروی نعمتونه د آخرت نعمتونه چې د آخرت سره تعلق ساتي الله پاک جل جلاله هغه مونږ ته ډېر زیات نصیب کړي دي. هغه نعمتونو کې چې کوم آخرت سره تعلق ساتي او دنیا کې هم د هغې ډېر بهترین نتایج زمونږ په زندګۍ باندې مرتب کیږي، هغه ډېر لوی نعمت د ایمان دی. مسلمان ته د الله پاک جل جلاله د طرف نه دو قسمه احکام متوجه دي. د یو قسم احکام تعلق د مسلمان د ذهن سره دی، د دماغ سره دی، د سوچ او د فکر سره دی او د نظریاتو سره دی. او د دویم قسم احکام تعلق د مسلمان د ظاهر بدن سره، د لاسو سره، د خپو سره، د سترګو د غوږونو سره د هغې تعلق دی. د کومو احکامو تعلق چې د مسلمان د ظاهر اندامونو سره دی دې ته اعمال وشي. بیا اعمال دي، اعمال صالحه دي او اعمال سیئه دي. او د کومو احکامو تعلق چې د مسلمان د ذهن او د سوچ او د نظریاتو سره دی هغې ته عقاید وی، هغې ته ایمان وی. مسلمان دپاره دا دواړه قسمه احکام سر ته رسول دا ضروری دي، لیکن په دې دواړو کې بیا درجات دي. د کم احکام تعلق چې د مسلمان د ذهن او د سوچ سره دی او د نظریاتو سره دی نو دغه احکام مقدم دي په اعتبار د دې باندې چې د هغې تعلق د مسلمان د ظاهر اندامونو سره دي. وجه دا ده که چېرته د یو مسلمان په عقیده کې فرق رالو، دا د ایمان اخلاص شو، نو د اعمال صالحه د ته په آخرت کې هیڅ فایده نه ورکوي. او که چېرته د یو مسلمان ایمان او د عقاید په ځای باندې دي او د په اعمالو کې کمزوري راغلی وي لیکن عقاید درست دي او سم دي، آخرت کې به دغه مسلمان هم د الله پاک جل جلاله په دربار کې کامیابی حاصل شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای، ترمذی شریف کې حدیث دی چې الله پاک جل جلاله به فرشتو ته وایي تاسو وګورئ په جهنم کې هغه سړی مروباسئ چې د چا په زړه کې د اوربشې د دانې برابر ایمان وي. اب مروباسي فرشتې به جنت ته بوځي. بیا به ورته وایي وګورئ که په جهنم کې داسې کس پروت وي چې د هغه په زړه کې د غنم د دانې برابر ایمان وي، هغه هم د جهنم نه روباسي جنت ته بوځي، اب هم لاړ شي. بیا به ورته وایي لاړ شي وګورئ که په جهنم کې داسې سړی پروت وي چې د هغه په زړه کې د ذرې برابر ایمان وي، ا د جهنم نه روباسي، اب هم فرشتې راوړي. الله پاک جل جلاله به هغه ته جنت نصیب کړي. بل حدیث مبارک کې زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چې دا آخري جنتی چې د جهنم نه راووت او دا جنت ته لاړو، الله پاک جل جلاله به دتم د دې دنیا په لس چند باندې جنت ورکی. د دې دنیا په لس چند باندې دا دنیا موږ ته چې دا دنیا ښکاري، د دې بادشاهي، د دې دا ملکونه، دا ټوله دنیا راجمع کې د دې په لس چند باندې جنت او د هغې بادشاه به دا مسلمان وي چې د کوم مسلمان په زړه کې ذرې برابر ایمان دی، د کمې درجې ایمان د هغه په زړه کې دی، دا به هم لاړ شي. الله پاک جل جلاله به دته د جنت اتیا جوړې واچي او یا حوري بچ دا سړی وی دله به خدای پاک ورکی. او کدا زنانه وینو چې الله پاک جل جلاله کم سړی ته دغه او یا حوري ورکړي دي
او دا زنانه مسلمانه د دې دنیا نه تللی ده، د هغه حور سردار به دغه زنانه وي. بیا چې دغه حور کم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او الله پاک جل جلاله په حدیثو کې بیان کړی دي چې د هغوی د حسن او د هغوی د جمال او د هغوی د عزت کم حال دی، نو چې د دنیا د زنانه د هغې سرداري، نو بیا به د دې لاسه وي. خدای پاک په دې ته کم مقام ورکړي. دا د ایمان په وجه باندې. د دې په مقابله کې که یو سړی دی د هغه په عقایدو کې فتور دی او نقصان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای جهنم کې به یو سړی ډېرې زیاتې چغې وایي، ډېرې چغې به وایي. الله پاک جل جلاله به دنه د فرشتو په زبان تپوس وکړي ته ولې دومره چغې او کرکې وې؟ نو دا وایي خدای د دې دپاره کوم چې که ستا رحم را باندې چېرته وشي او ما د دې جنت جهنم نه وباسي. الله پاک جل جلاله د طرف نه به دته جواب دا میلو شي چې ای زما بنده که تا ځان سره نن د ذرې برابر ایمان هم راوړی، نن به ما در باندې رحم کړو، ما به د جهنم نه ایستی وي. لیکن تا سره ایمان شته نه، ته مسلمان یې نه، نو چې ته ایماندار نه یې، تا سره ایمان شته نه، نو تا باندې ځکه زما رحم نن نه کېږي، ته به همیشه دپاره جهنم کې پروت یې. بیا د دې اوږد تفصیل دی، دا به همیشه دپاره جهنم کې وي. مرګ به الله پاک جل جلاله ختم کړي. الله پاک ته د دغه ذلت نه موږ وساتي او ایمان دی خدای پاک زموږ نصیب کړي. مونږ چې دا څومره جمع ناس یو، مونږ مسلمانان یو، الحمدلله، نو د ایمان دا عظیم دولت الله پاک جل جلاله مونږ ته نصیب کړی دی. لیکن دې سره دا یاد ساتل پکار دی چې مسلمان ته به هغه ایمان په دنیا او آخرت کې فایده ورکوي کم ایمان چې مسلمان ځان سره د دنیا نه آخرت ته یوسي. که یو سړی ټول عمر مسلمان دی، وخت تیرېدو او د دنه آخر کې ایمان لاړو ضایع شو. لکه داسې کېږي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سحر به سړی مسلمان وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي، سحر به کافر وي. دا دې مسلمان د زندگی د اسلام کې تیرېدا د ایمان سره د زندگی وا، لیکن د دنه داسې عمل وشو، د خولې نه داسې خبره راووته چې هغې سره د ایمان ضایع شو، دا کافر شو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دور کې هم داسې شوي دي. رستو بیسه کې ابن خطل په دې جمع کې علما اکثریت الحمدلله او د طلباو جمع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ایمان راوړیو، د هغې نه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سم مهم او کار پسې لیږلو او بیا لار کې سړی ووجلو، بیا د لاړو د مدینې نه لاړو مکې ته وتښتېدو او بیا په مکه کې زندگی تیرولو. نو اول التم لا بیا مسلمانو، لیکن د کافرو سره یو ځای شو، د کافرو په معاشره کې پاتې کېدو نه بعد کافر شو او هغه بدترین کافر ته نه جوړ شو چې بیا یو دوه وینځې واغېستې، هغه به ګډېدلې، د ماسخوتن په وخت کې به د شرابو مجلس لګولی او دغه ډمو او دغه وینځو به اشعار وي او خلک به ورته راجمع شوي او په دغه اشعارو کې به د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سپکاوی کو. هغه کافر ته نه جوړ شو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مکه مکرمه فتح کړه، یو صحابي مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبه. د الله پیغمبر ابن خطل خو د بیت الله غلاف پورې ځوړندي او ځوړندېدلو د مطلب دا چې په دې ځای کې به زه معاف شم، بس اوس په بچ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایل اقتلوه. دغه هغه بد قسمت انسانو چې د کفر په حالت کې په حرم او په مسجد حرام کې دنه د ملتزم او د بیر زمزم د حجر اسود او د بیر زمزم په مابین کې را پریوتو او هغه ځکه مردار شو، د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړو. ابتدا کې ټیک ته چې دا مسلمان دی، لیکن دغه اسلام دته فائدہ نه ورکوي، فائدہ به ورته اله مسلمان ته ورګي چې دا مسلمان د خپل ایمان ځان سره د دنیا نه آخرت ته یوسي. مونږ ته الله پاک جل جلاله ایمان نصیب کړی، الحمدلله. مونږ له دې حفاظت کول پکار دي. ایمان چې خرابېږي او نقصان ورته رسي، نو د دې بنیادی او درې اسباب دي. اول نمبر سیز د ایمان د کمزورۍ هغه ګناه کول دي، د الله پاک جل جلاله نافرمانی کول دي. هغه ګناه که د لاسو د خپو سره متعلق تا، که هغه ګناه د سترګو د غوږونو سره متعلق تا، که هغه د معاملاتو سره متعلق تا، د الله پاک جل جلاله نافرمانی کول دې سره ابتداء نورانیت ختمیږي، دې سره زړه توریږي او چې کله زړه تور شو ممکنه د مخکې حدیث مبارک بیان شوی وي دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې انسان کله ګناو کې په زړه باندې تور داغ ولګي، که توبه وباسي نو دا غوران شي،
که بیا بل ګناو کې نو بل داغو لګي، بیا بل ګناو کې بیا بل داغو لګي، دا زړه تک تور شي. او تاسو ته پته ده چې د ایمان محل هغه زړه دی، نو چې زړه تک تور شنو دی کې ایمان بیا څنګه پاتې شي؟ دی وجنه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمه الله ارشاد فرمای کله انسان یو ګناه کوي او ګناه کې دا مسلسل لګیاوي، د په لګي د ګنا نه یره ترخه ناراضي او دا توبه نه وباسي، یو وخت د باندې راشي چې الله پاک جل جلاله د نه ایمان واخلي، دا به مړ شي، دا به د مسلمانانو مقبره کې دفن شي، په د پسې به دعاګانې هم کیږي، په د جنازه هم وشي، د قیامت پر ورځ باندې چې راپاسي نو دا به د کافرانو په صف کې ولاړ شي. ګناه کول اولنې سبب دی د ایمان د کمزوري کېدلو. دویم نمبر کم الاحکام چې الله پاک جل جلاله زموږ ظاهر ته متوجه را لېږلي دي، څنګه چې مخکې تعلیم کې هغه وویلې شو او ترغیب درکړې شو، هغه الله سو خو ظاهر بدن سره چې متعلق دي، فرایض دي، هغه واجبات دي، په دې کې کمزوري کول او د دینه غفلت کول د ایمان د کمزوري سبب دي. دریم نمبر بنیادی سبب د ایمان د کمزوري او د ایمان د زوال هغه لا علمي ده، چې سړی خبر نه وي د ایمان نه. مونږ چې په دې دنیا کې وګورو کم کس چې د کم فن نه خبر نه وي، کم نعمت ورته خدای ورکړي د هغه نه پويږي ور باندې نه، نو دا د هغه سیز حفاظت نشي کولی. په دنیا کې یو سړی د هغه دکان واچو، د کپړې دکان واچو، خود د کپړو خرڅېدلو کار چته نه کړه، نه پیجنې ګس ته وي او میټر ته وي او څنګه به خرڅوم، څومره به ورکوم، ریټ پسنګ د دین نه دی خبر. نو چې لږ وخت تیریږي نو ګټه خپرې ده چې اصل سرمایه نه بم د لاس وینځلې وي، چې کله حساب کتابو کې نو دنیا پندونه قرضونه په د باندې انباري د سره ګټه نه سرمایه بم د سره نه وي پاتې. کم سړی چې د ایمان نه به خبره وي، د عقایدو نه به خبره دی، هغه به د خپل ایمان حفاظت څنګه وکي؟ ممکنه ده چې دا په خپل باندې یا په خپل عمل سره هغه یو کار کوي چې هغه عمل سراسر د ایمان منافی دی، په هغه سره د ایمان ضایع کیږي، ایمان بالکل ختميږي، لیکن دی غریب ته پته نشته چې ایمان وایسته. او موږ د مثال په تور باندې تاسو ته زووم چې موږ د ایمان نه ډیر زیات به خبره یو، د عقایدو نه موږ ډیر زیات به خبره یو. اول دا نه پیژنو چې عقاید کم ضروری دي، د عقاید خپل تفصیل دی، د امام مخه د کوم کتاب پروت دی، څنګه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم الله پاک جل جلاله دې د غوی په ژوندۍ کې د غوی په مهنت کې برکت واچي، دا سيزونه موږ د ډیر په اسانه طریقه باندې راجمع کړی دي. دې کتاب کې د کتاب العقائد کې اډیر په اسانه طریقه لیکل شوی دی چې دا کتاب د عقاید دا د اقسام دي، دا ضروری دا امهات العقائد دي، دا ضروری عقاید دي، دا ورپسې د درېمه درجه عقاید دي، دا بیا اختلافي نظریات دي. دا کچرته په اول نمبر کې د کمزوري را لستا حکم سده، د دویم نمبر کې د کمزوري را لستا حکم دی، مسلمان سړی باقی پاتې کیږي کنه پاتې کیږي، کله دریم نمبر کې کمزوري را لنه حکم دی سره سړی کافر شو که کافر نه دی. د دریم نمبر کې آیا سړی ته د کافر نسبت کولې شي کنه شي کولې، چې په کم یو ځای کې د اختلاف گنجائش ته په هغه ځای کې د سړی یو رائے ده، آیا هغه ته کافر ویل شي کنه شي ویل ده. د دې وګت تفصیل دی، خداس د کول د مونږ باندې لازم او ضروری دي. په کار دا چې مونږ خپل عقاید او خپل ایمانیت مونږ زده کو. مخکې تعلیماتو کې هم تاسو ته ترغیب درکړې شو، کربوغه کې الحمدلله یو ماحول جوړ دی، مسلمانان رونه د دنیا د ګډ نه حالت کې راشي، یو چیل چې اولګي نو دا مخکې چې مختصر تعلیمات د نمونی په تور باندې وشو، دی ترتیب سره دا ټول تعلیمات الته په یو چیل کې کیږي. او د اول د مسائل تعلیم د اول د اودس نه راواخله تر د مرګ پورې چې کوم ضروری مسائل دي هغه بیانېږي. دا عقاید دي، دا عقاید زمونږه د امهات العقاید نواله تر د هغه اختلافي نظریات پورې دا تفصیل سره بیانېږي. هل تدام بیانېږي چې زمونږ عقیده څه کومه ضروری ده، بیا د عقیده د دې مطلب څه دی، او بیا د دې عقیده زمونږ په ژوندۍ باندې څه نتیجه مرتب کیږي. مثلا فرشتو باندې زمونږ ایمان دی، خو که په دې جمع کې د یو ورور نه تپوشي چې مسلمان وروره چې دا عالم او طالب نه یې وخت تبلیغ کې نه وی لګېدلې، او داس یو عام مسلمان زمونږ ورور دی زما په شان، هغه نه تپوسو چې مسلمان وروره فرشتو باندې د ایمان شته، دا بوې او شته دی، د دې ایمان مطلب څه دی او ستما په ژوندۍ د دې ایمان څه نتیجه مرتب کیږي. او وی چې ماته خو پته نه لګي او ایمان مشتمر باندې، لیکن پیژنه مې نه در دې فائدہ څه ده. بیا ټیک ته چې زه مسلمان یم، لیکن اسنه زما دی ایمان کې کمزوري راشي او زه د نعمت نه محروم نشم. دی وجه تاسو ټول ورونو خدمت کې درخواست دی، تاسو خپل اوقات مخ کې رستو کوي او کربوغه کې د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په صحبت او سرپرستی کې یو چله الته ولګوي. ان شاء الله چې ضروری مسائل بم درته یاد شي، حقوق او آداب بم درته یاد شي، او عقاید بم درته یاد شي، او داغه سره خاص صحبت
او اصلاح د دې نعمت په الله پاک جل جلاله نصیب کی. الله پاک جل جلاله دې عمل کولو توفیق را ترا کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.